مجوسو مسلمانانو ته عقیده ورکړې ده چې یاره دا خبره به تقدیر کې لیکلي او شب برات کې د هر چا تقدیرونه لیکلی شي. څوک وایي چې شب قدر کې لیکلی شي، څوک وایي چې 50,000 کاله د دنیا د پیدایش نه مخکې الله تقدیر لیکلی دی چې پلانکی به پیدا کیږي، بیا به پلانکي ځای کې زنا کوي، بیا به هغه ځای کې داسې کار کوي، دلته به داسې کار کوي، هلته به هغه کار کوي، دلته به دغه کار کوي، بیا به په دې وخت مري. یاره جی د مرګ ځای او نیټه او وخت لیکلی شوی دی، نه لیکلی شوی دی، دیوالونه دې ولې راتاو کړي چې د ګولۍ چې ګولۍ هم لیکلی شوی دا چې په دې ګولۍ به مرې، وخت هم لیکلی شوی دی چې په دې وخت به مرې، سړی هم لیکلی شوی دی چې د پلاني ګولۍ نه به مرې. نو د خر نه بچیه ضرورت دی څه دی چې بیا دې مورچې جوړي دي؟ دا خو په میدان جنګېږه که نه، لیکلی دی بس د ګور شپه په کور نه کېږي او د کور شپه په ګور نه کېږي. خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ دا د مجوسو عقیده ده. دا یې څه دپاره جوړه کړې ده؟ د دې دپاره چې مسلمان محنت نه، مزاحمت نه قلار کېږي. یاره بس دا لیکلي شوي دي، دا نه بدلېږي. دا بدلېږي چې زه تا پسې کوتک راوالم که نه، ته نن زما کور ته راځې زما بېعزتي کوې، سبا بیا راځې زما بېعزتي کوې، بل سبا بیا راځې چې زه کوتک ته لاس کم او ستا دا 2 پښې لاسونه مات کم، ستا هغه پلار به بیا زما بېعزتي ولیکي. دا تقدیر به داسې بدل شي چې یاد به یې وساتي. دا یې د دې دپاره دا مسله په مسلمانانو منلې ده چې مسلمانانو کې مزاحمت ختم شي. څه شی ختم شي؟ چې دا د مقابلې سوچ ختم کړي چې دا څه لیکلي شوي دي مه یې ګرځوئ، بس دا وي چې لیکلي شي. په خبرو خو پوهېږې؟ دا سوچه دروغ دي. یو د الله علم دی، یو تقدیر دی. د الله علم په خپل ځای چې هغه ته د کائنات د پیدا کېدو نه کربونه کاله اربونه کاله نه ختمېدونکي الله ته پته ده. هغه ته علم دی چې څه به کېږي، هغه ته علم دی چې څه به کېږي، خو چا ته تقدیر نه دی لیکلی چې داسې به کېږي. ته به دا کوې او بیا به دا کوې او بیا به دا کوې او بیا به نه. نو دا آیت چې دی دا د دې عقیدې غلط تشریح دپاره یو د پل گزار دی. اللہ فرمائی وما اصابکم، اور ہر هغه څه چې رسیږي تاسو ته من مصیبت، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر معاملہ، فبما کسبت ایدیکم، نو په وجه د هغه څه دی چې کړي دي لاسونو ستاسو. هر څه چې تا ته رسي د خپل عمل د وجې نه ده. ته چې مرې د خپلې بېایمانۍ د وجې نه مرې، مورچه دي کمزوري، ټریننګ دي نه سر د نه اوچت شوي و دقه ځای ته یې ویشتی، ستا کسب د لاسه ته مرې. مورچې جوړول دله نه درځي، د جنګ کول دله نه درځي، د ډس په طریقه نه پوهېږې، د ځان بچولو په طریقه نه پوهېږې، د ګولو طریقه دې نه زده، ګولۍ غلطه استعمال کې. ډاکټر درته لیکلي وي چې ورځ کې به 2 استعمالوي، تا 3 استعمال کړي وي، ګورده یې در باندې پیل کړي وي، خپل کسب د لاسه لاړ شي او پرړېږي. خبره پوهېږې؟ الله تعالی هر څه له مقدار، علی کل شیء قدیر، هر څه دپاره هغه پیمانې مقررې کړي دي. اوبه به دومره څکې. اوس یو سړی چې روغ منګی اوبه وڅکي دی به مري نه؟ روټۍ به دومره خورې، روټۍ کې به دا څیزونه نه خورې. دا تا ته الله تعالی لیبارټریان او دا عقلونه او دا ساینسونه او دا طبونه، دا حکیمان، الله تعالی دا د انسانیت خدمت دپاره دا شیان را لېږلي. هغو تحقیقونه کوي دغ شي کې زهر دی، دغ شي خوړلو سره دا نقصان کېږي، خړو اوبو څښلو سره دا نقصان کېږي، فولادي اوبو څښلو سره دا نقصان. ته غم نه کوې، څکې دومره کاڼي در کې ګردې کې جوړ شي، هېڅ ته مړ شي. یاره خدای به لیکلي وه، خدای تا ته ویلي لیکلي وو چې که ځان صحیح اوبه صحیح خوراک استعمالوي کېدی شي 300 کاله هم ژوند دی. الله تا ته دا نه وي لیکلي چې ته به خامخا په دې ورځې مرې. الله تا ته ویلي دي چې که دا صحیح عمل کوې، سړیتوب سره ژوند تېروې، دا کمې فایدې عقل دماغ چې ما دله درکړی دی دا استعمالوي، ضرري شیزونه نه خورې، ضرري شیزونه نه ځان ساتې، نو ډېر عمر به تېر کې، ډېر وخته پورې به ژوندی وي، صحتیاب به وي. لکه څنګه چې اوس په بعضې ملکونو کې د عمر شرح زیاته ده، بعضې ملکونو کې د 100 کالو خلک هم ژوندي دي. ستا خوراک د خوراک په شان نه دی، غوړي دي د غوړو په شان نه دي. ته د حکومت نه د اوسه پوښتنه نه شي کولی چې ستا په دې ملک کې دا غلط غوړي ولې جوړېږي. ته پوښتنه نه شي کولی چې په دې ملک کې پاپړ ولې جوړېږي او پاپړ ولې خرڅېږي. ته خپل کلي کې دکاندار باندې روبداب نه شي اچولی چې وروره ضرري خوراک به نه راوړي، نسوار به نه خرڅوې، پاپړ به نه خرڅوې، منچور به نه خرڅوې، دا فلانی شی به نه خرڅوي، دې سره ماشومانو ته تاوان رسي، د دوی بچپن نه ګردې تباه کېږي، د دوی معدې تباه کېږي. یاره ځوانۍ کې مرګونه ډېر شو، نو چې ته ټوله ورځ ګندګي خورې مرې به نه؟
دا تقدیر کې لیکلي. نو چې تقدیر کې لیکلي دي ته مې پې ولې وهې؟ خو ما مړ کړی الله لیکلي و چې دی به وژني، دی به د ده د لاسه وژلی. نو د خدای لیکل څوک بدلوی شي هلکه؟ نو چې الله لیکلي و چې دی به د ده د لاسه مري، خو ما مړ کړی که نه، بس ته پې شکر وباسه چې الحمدلله د خدای یو حکم خو پوره شي. هلکه عقل مو کار کوي که نه کوي؟ چې عقل نه به کار نه اخلي چې ملا در باندې سپور ګرځي.